یو لوی ولی الله د زمانه عمران دا غنمو د بیت المقدس امام او دا ټول د بیت المقدس چې کوم لوی عالمانو هغه ټول داغه شاګردانو. د عمران نارینا اولاد نو، بی بی حنه نومو، هغه یو منښت وکړه. منښت یې دا وکړه چې الله که زما اولاد پیدا شي، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبله منی. الله زما په دې وجود کې چې دا کوم معشوم دی، د دې معشوم زه منښت کوما، دا نظر او منښت زما په خپل دربار کې قبوله کا، او دا بچی چې زما پیدا شي دی به د دې الله د کور د بیت المقدس خدمت ته ازادي. د عمران دی بی بی حنه نظر وکړه، منښت یې وکړه چې زما بچی به د بیت المقدس خدمت کوي، هیڅ قسمه پابندی به په زما د طرف نه نی، د بیت المقدس د جماعت خدمت به کوي، د بیت المقدس چې څومره عالمان دي یا طالبان دي د هغوی خدمت به کوي، او بیت المقدس کې به ناست دی به ازادي د الله علم تورات به زده کي. لکه اوس هم یو سړی وي یا یو بچی ما دین ته آزاد کړی دی، دی ما دین ته وقف کړی دی، د علماو خدمت د طالبانو خدمت به کوي، حفظ به وکړي، علم به زده کي. دا یو خبره ده. نو دی د خاوند په مشوره باندې دا نظر وکړه، دا منښت یې وکړه. خاوند یې بوډا او سپین ږیری و. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، الله زما په دې وجود کې په دې خېټه کې چې کم معشوم دی ما الله ته وقف کو آزاد. دغه جماعت او د طالبانو او د علماء او د دین خدمت او د تورات حفظ او علم توقف. یو زمونږ د وطن خلق نظر کوي، نظر دیتا وای مونږ الله سره سودا کو، الله کدا ما دا کار دی وکنو یو 15 روپے به خیرات کوم، الله کدا بچی دی را له جوړ کنو یو دیګ روجه و پخو، الله کدی مقدمه کې دی کامیاب کړم یو من روجه و پخو. دا سوداګان الله سره خنه دي، دا مکروه دي، جایز نه، دا څه باندې کې خو کدی وکړل نو پورا کول در باندې لازم دی، واجب دی، خامخا به بیا پورا کې کوما، او کدی وکړل پورا کې به. زمون خلق عموما منختیو کی الله سره سودا ولیکه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تکلیف د باندې راغی مخکې صدقه وکړه، دا موایه که الله دا کار دی وکنو صدقه وکوم، نه 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 نه، مخکې نه صدقه وکړه. صدقه د مصیبت د ختمولو لپاره بهترین علاج دی، مصیبت به الله ختم کی، مخکې صدقه وکړه. او بیا زمون خلق چې منختیو کی ګوري یو خبره درته کوم، یو منښت نظر به د الله په نوم کې، بعض خلق د زیارتونو په نوم منښت کوي، دا ګناه ده دا الله په نوم. دویم چې منښت او نظر دی وکړو، دغه خوراک به نه ته خورې نه به دې بچي خوري، نه به مالدار خوري، غریب به خوري. نه مونږ خلک منښت وکړو، لاول دیګ ومنو، وروستو پکې بیا لږ ترمیم وکړو، چې کار وشي که نه بیا خوړه کېږي نه، یاره سي چې غوښه به پکې پکار یو که به نی پکار، یاره چې خوږ به یو که دا بل شان. نو خوږ لکه ثاني څه ګوړه موړه چینی مینی پکې واچي، نه پکې غوښه لګي او نه پکې چڼه لګي او نه پکې دا آسان غوندې شی وي، ډېرې مسالې پکې نه لګي. بیا ویره چې دا بچی به مې پکې خوري به او که به نه خوري. ښه ولې؟ نو بعضې خلکو چل زده کړي، یو 2 سیره به پکې زیاتي واچومه او به مې د بچو شي. هلکه دا تا چې د منښتې دا کم 4 دړې دیګ پوخ کو هغه خو جدا دي، او تا پکې دا 200 سیره ځان له واچولې بچو له، نو دا دانې د هغې نه ته جدا کولی شي؟ تا ته پته لګي چې د منښتې هغه کم دی او د ما دا 2 سیره پکې کم دی. قصې قطاري حیلې بانې جوړې کړې، بیا هم چا تړه کېږي نه. ښه نو چې په هغې کې د ملا راټینګ کېږي نه، وروره دې منلې دی او خامخا به اوس پخې
نو بیا ولا شر وغواړي د ترور زامن او ترور او ماما او ګاونډیان او مالدار ولا راوغواړي په هغوی وخوري. د دې نه ځان ساتئ. ښه شی نه دی، الله سره جوړه جاړه ده، داسې مه کوئ، مخکې صدقه کوئ. او که چا نظر وکړه بیا به نه په خپله خورې، نه به ستا بچي خورې، نه به مالدار خوري، په غریب به خورې. نو که غریب پیدا کولی شي ټیک ده، که نه شي پیدا کولی ګناهګار به پاتې. نظر دغه دی، الله سره سودا نه کوي. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. دا نه وایي چې الله که داسې دی وکړه نو دا زوی به مې نظري. نه، زما په دې وجود کې چې د ما کوم بچی دی، الله ستا د بیت الله کور د خدمت دپاره وقف وځه. او بیا د الله نه از دعام غواړي. ګوره صدقه هم کوي، د زوی صدقه وی فتقبله مني، الله زما دا نظر قبول کړي، دا منښته مې قبوله کړي. چې څه موده تېره شوه، دا الله عجیبه نظام دی، د انسان جدا سوچ دی. دا هلک په ځای وله جینۍ خدای ورکړه، د هغه خدا خیال و د هغې غریبې چې هلک به پیدا شي. ځکه علم خو په هلکانو خلک کوي، د جومات خدمت خو هلکان کوي. جینۍ پیدا شو. رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فاني سميتها مريم فاني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله دا خو مې جینۍ وشوه، دا به څه کېږي؟ زما زړه کې خدا سوچو چې هلک به خو جینۍ شو، جینۍ او هلک خو هلک خو د جینۍ په شان کار نه شي کولی. دا هلک خو ډېر مضبوط او قوي کاري. مریم نوم وله الله کېښود، پاکه پرهېزګاره نوم مریم مې وله کېښود. او پروردګاره تیرا نفس قبوله کړه، لږې لږه پریشانه شو. اوس د الله په دې کې ډېر لوی قدرت و، د الله په دې کې ډېر لوی حکمت و چې هلک کې زه هغه کمالات نشم نه کومه، نه کوم، کولی شم خو نه کوم. او د دې جینۍ نه چې د کوم کمالات وباسم چې تر قیامته پورې دنیا ورته حیران وي. ماشومه ولویولی لویوله دې کې د خاون عمران چې د بیت المقدس امام و استاد و دې وفات شو، چې د 3 کالو شوه دا مریم، نو دې مور راوسته. او په بیت المقدس کې چې څومره عالمانو په هغه وخت، ټول د پلار شاګردانو د مریم، هغه ټول راغونډ کړل. یو پکې حضرت زکریا علیه السلام دی، دیم پکې ناست دی، دیم د پلار شاګرد دی، او نورم د دنیا شاګردان دي، عالمان دي، نیکان دي. ماشومه یې راوستله، وی دا خو ما د پیو نه پرېکړه، اوس دا زه چاته حواله کوم چې هغې تربیت وکړي او دا د دې بیت المقدس خدمت ته وقف کړه. زبر جینۍ ده، تر څو چې دا بلوغ ته نه رسېدلې، هغې پورې به د دې جومات صفایي به کوي. که د جومات څه طالبان عالمان ډوډۍ به وله پخوي، بس دا ما وقف کړه. یو خادم یې وی چې کم خادمان و عالمان، یو وی زه به تربیت کوم، زما د استاد لور دی، زما به. بل وی زه به تربیت کوم، زما د استاد لور دی. لویه جګړه پې جوړه شوه. حضرت زکریا علیه السلام وی دا زما حق دی، زه به بوزم. ځکه چې د زکریا علیه السلام بیبي او د دې مریم مور دا خویندې وی. وی د دې ماشومې ترور زما سره ده. او نبی علیہ السلام رستو فرمائی، رستو زمانہ کې چې الخالة بمنزلة الام، چې ترور داسې وي لکه د مور په ځای. نو هغه وخت کې خو نبی علیہ السلام زمانہ خو رستو راغلی، دا خو مې رستنی حدیث درته وی. خو به هر کیف هغه دا دلیل ووی چې ترور یې ما سره ده، د مور خور، او زه به تربیت کوم. هغې وی نه زمونږ د استاد لور ده، مونږ به تربیت کوو. فیصله یې په دې وکړه چې دی تورات به دوی لیکه. وی دی چې لړ شو او دا خپل قلمونه به راوالو او دریاب ته به یې غورځو. نو چې د چا قلم په اوبو ټینګ ودرېده، ماشومه به هغه سره، او چې د چا قلمونه وبېدل اوبو سره، بس د هغې به پکې حق نه وي. ډېره ښه، هغو ټول بزرګانو، نیکان، صالحانو چې لاړل دریاب ته، او قلمونه ټولو عالمانو په دریاب کې وغورځول، د ټولو قلمونه اوبو یوړل، او د زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه ودرېد. بلکې علما لیکي یوازې ودرېدل نو، اوبه چې د کوم طرف نه را روانې وې لکه د کب غوندې په هغه طرف دا قلم روان شو. اوس قلم خو د اوبو په طرف نه دی، او دی لکه د کب غوندې په بره روان شو د اوبو په طرف باندې. بس ټول غلی شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي وکفلها زکریا، مونږ د هغې د پرورش ذمه داري حضرت زکریا علیه السلام ته ورغورځول.
بس دی به ته پرورش کوي د دې بیبي د مور خور ده او تر څو چې دا پخه به د پوه شي بیا به د بیت المقدس او د بیت المقدس د علماو د طالبانو خدمت وکړي. زکریا علیه السلام دا واغشته خپل کور ته بوتله او جومات سره نږدې یو کمره والا جوړه کړه. دا ماشومه چې څومره ورو ورو لویږي په هغه کمره کې کینی راځي او د جومات د صفای خدمت کوي. دارنګې که د هغه علماو د هغې طالبانو څه ضروریات دي هغې له منډه ترړه وایي هغسې خدمت خو نشي کولی کم خدمت چې هلکان کوي. اوس دلته مونږ په دې وطن کې بعضې ماشومانې جینکې وي تر څو چې دا بلوغ ته نه رسېدلې یا لږ یو پوټې هغه بلوغ نه لږ لرې وي ماشومه نو خدمت کوي سودا مودا پسې منډه ترړه وایي. دا به د خپله کوډګۍ کې ناسته ولا ماشومه وه خو د الله ذکر اسکار به یې کو مونځ به یې کو باقاعده ماشومه و هوښیاره وه مونځ به یې کو د الله ذکر اسکار به یې کو. زکریا علیه السلام چې به کله کوټګۍ ته ورننوت علما وایي چې دی به بار څه نه د بار نه به په زنځیر واچو کله کله همیشه نه نو چې ورننوت کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا چې څنګه به ورننوت دې سره به ناشنا ناشنا میوې پرتې وي اعلی رزق د جمي میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمي کې. اوس ځکه د جمي میوه یو په جمي کې میلاو شي بنده به دا ګمان کوي چې چا وله راوړې ده یا د اوړي میوه په اوړي کې میلاو شي نو خلک وایي چا وله راوړې ده نه چې کومه میوه او په هغه موسم کې نه وه لکه اوړي کې به د جمي میوه او په جمي کې د اوړي میوه دا اعلی قیمتي مزیداره به ورته مخکې پرته وه. نو زکریا علیه السلام به یې تپوس وکړ انا لکې هذا مریمې دا کم دی و دا میوه دا چا راوړلې ده او ښکاره خبره چې دا خو څوک راوړې ده که نه چې دې وطن کې دا میوه شته نه په دې موسم کې. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. هغه ماشوم هغه مریم څونه هوښیاره ده وی دا د الله د طرف نه ده دا مال لوی الله راوړې ده او الله چې وغواړي نو بې حسابه مخلوق له رزق ورکوي. داسې ده که نه بې حسابه یې ورکوي. دا ورته الله ښایي بي بي مریم چې ګورې زه وغواړم نو زه ګورې بې موسمه میوه بې د انسان او د سبب نه تاله در کولی شم. مخکې نه ورته الله ښایي چې ای مریمې تاله به بې موسمه بچې در کو بې د خاوند نه به دله بې موسمه بچې در کو. الله ورته مخکې د خپل قدرتونو د خپلې نښې ورته ښایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په ښځو کې څلور ښځې ډېرې کاملې ښځې یو مریم دا بی بی مریم علیه السلام ځکه د یو لوی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام خدمت یې کړی ای پاللی. یو بی بی آسیه د فرعون ښځه فرعون د خدایه دعوه کړې وه غټ کافر او بی بی آسیه د موسی علیه السلام پرورش او تربیت کړی. یو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې د نبی علیه السلام د یو عظیم پیغمبر خدمت کړی او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشره لور بی بی فاطمه چې هغه د پیغمبر علیه السلام ډېره خوښه وه او نبی علیه السلام ورسره بې پناه محبت او نبی علیه السلام فرمایي چې فاطمه سیدة نساء اهل الجنه دا به د جنت د ښځو سرداره به. د عایشې صدیقې متعلقا فرمایي چې دې نه هم ډېر خیر امت ته رسېدلی دی. د هغې مثال نبی علیه السلام د ماتې ډوډۍ په شانتې ورکوي لکه ماته ډوډۍ هغې کې خوندم ډېري وجود له فایدم ورکوي پسته شي خوندوره مي دقه رنګې عایشې صدیقم سرید د ماتې ډوډۍ په شانتې امت ته ډېر لوی خیر او ډېره فایده رسولی ده. نو دا لا کشره ده راکوټې ده او بې موسمه میوې وله رب العالمین ورکوي. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چاله مو غواړي بې حسابه روزي ورکوي. حضرت زکریا علیه السلام چې دې ته وکتل چې واقعي پروردګاره ته خو مریم له د اوړي میوه په جمي کې او د جمي په اوړي کې او بې حسابه رزق ورکوي نو الله ما له هم بچې راکولی شي د اولاد نو او دغه وخت کې دې د 4.5 کالو او یا بعض علما وایي د 130 کالو زکریا علیه السلام بوډا ښځه هم شنډه وه او دی هم شنډ و د اولاد د کېدواړو څه امکان یې نو خو سوچ یې راغی چې پروردګار ته خو کولی شي که نه دلته دا میوه نشته او ته پیدا کولی شي نو ما له هم میوه را کولی شي که نه
هنالک دعا زکریا ربه الته رب العالمین تا آواز وکړه اذ نادى ربه نداء خفیا ډیر په آرام او په عاجزه الله ته سوال وکړه رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء یا الله مال پاک اولاد راکړه ګور چې سوالم کې د عام زوی بنه کې چې خدای زوی راکړي زامر خوشل قسمه کم زوی غواړي سبب ته ور کې ولاړ بعض زوی د پلار د پرم سر دردی ذریه طیبه الله داسې بچي چې پاک دامن وي پاک د ګنا نه پاک مزیدار او خشته زوی را پروردگار راکې انک سمیع الدعاء الله ته دعا قبل اوریدون کې زما دعا اور قبلون کې می او په دغه بل صورت کې الله فرمایي اذ نادى ربه نداء خفيا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله ز بوډم سر می سپین دی خو پروردگارا زما دعا تا چته اوسه پورې نه رد کړي ځکه چې راچا دعا قبول نشي خاص پیری پروردگارا ګورې زاغه سپیروالی ته نیم رسېده زما دعا وخت قبول کړي نو الله پړې رضاره ده سوال کوم چې زما دعا قبول کړي ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا الله زما کزمل شوما زما په دې مال خو زما د وارثان لوی جګړه کوي دا بس کی نو یا الله مال یو مددگار چې ما سره په دې دین کې او تورات پر کار کې امداد کوي الله داسې یو بچی را راکړي او بیا وروسته وجعله رب رضيا دا چې بچی راکړي پروردگار ته خوشاله بس دا ډېره مزیدار دعا ده څنګه دعا وکړه جبرئیل علیه السلام ولرانه وی پروردگار دې دعا قبول کړه الله بزوی درکړي یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا اے زکریا الله ستاسو دعا فورا قبول کړه پټک او څنګه دعا زوی بم درکړي نوم ولا الله مخکې نه خېده یحیی به نوم عرش کې الله ولالت نوم منتخب خلکو چې بچي پیدا شي په عمر ولا نوم یې نه الله ولا مخکې نوم یې خوده او داس نوم ولا خوده یحیی لم نجعل له من قبل سمیا تدین مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې دا نوم د بل چا نشته ناشنا مزیدار خشتنو خو چې جبرئیل علیه السلام ورته زیری ورکړ چې الله زیری ده او زیری چې بنده ورکړي خو د خوشحالۍ زیری نو دې فوراً د بیا سوچ راغی الله ما بچی بسنګي زه خو بوډه یم او زما ښځه شنډه ده نو زموږ بچی بسنګي جبرئیل علیه السلام ته وایي چې الله خو ماله زیر راولېږه خو زه خو د اولاد دروړو قابل نه ځکه دې دا یو سل دېرشو کال او ښځه یې د څلور نیمو شلو کال نو پروردګاره زموږ بچي به څنګه کېږي موږ خو دواړه بوډاګان یو جبرئیل علیه السلام ورته د الله نه حکم راوړي چې الله فیصله کړې او رب العالمین چې څه فیصله وکړي بس هغه کېدو والی همدغسې به کېږي نو شوق یې پیدا شو چې دا زوی به مې کلی بچو ته انسان شوقي کوي دا زوی به مې کلی رب اجعل لي آیه خدای یو نښه خو رالی چې ته وګوره چې زه پوه شم چې د ما بچی پیدا کېږي یو نښه خو وی آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا نښه به دی چې ستا ژبه به تته شي خلکو سره به بغیر د اشارې نه 3 ورځې خبرې نشي کولی خو چې کله د ژبه تته شوه او خلکو سره د په خولې خبرې نشو شروع کولی بس دا یې نښه ده چې بچی دی انشاءالله پیدا کېدو والی واذكر ربك كثيرا وسبحه بالعشي والابكار او دا د الله لوی نعمت دی د الله تسبیح وایي سبحان الله او ساره ما خام خپل رب یاد واقعي مقصد چې کله د بچي هغه امید خدای پاک برابر کړ جبه تتش او چې څومره شاګردانو په بیت المقدس کې ناغي ته به سره په سره پېښارو خبرې کول 3 ورځې پورې دا کارو په دې پوه شو چې پروردگار کو هغه چې څه فیصله کول نو هغه فیصله هغه کار کړلو ان شاء الله الله تعالی زوی راکړي زوی پیدا شو الله ولدا مخکې نو می خو دو یحیی زویم لګیا دی د الله عبادت کوي
او حضرت زکریا علیہ السلام هم د رب العالمین عبادت کوي. نو خلق دا بچی غواړي کنه، نو عموما پلار د بچی د لوبو ته خوشاله راشي، دا بچی ځان ته پسینه کیني لوبي وسره کوي، یا ځان سره جمعات ته بوزي، یا اسی چې تسیل له بوزي، دې ته خوشاله پلار. کله دا بچی چې کنزل کوي، دې کنزل دې دا پلار خوشاله. خو زکریا علیہ السلام چې بدا یحیی علیہ السلام چتم بارستنو د بوته وی بابا چې لګ لوي شو د ګوت نه بینیو چرته اچي بچی داسې او بو غاړه تا یا ځنګل تا یا دې بازار طرف ته وځو، بابا زه خو الله دې لنیم پیدا کړ چې دې لوبي او تماشې کو. بچی سره الله پیدا کړي، زه الله خپل عبادت نه پیدا کړي. دې لا معشوم الله ته جړل. او علماء لیکلي مفسرینو چې دومره به رب العالمین ته جړل چې د اوخ کو نخې په دې ننګو جوړې شوی، نه به پلار سره غب شپ لګاو. کما شومان برادر ته یحیی راځي چې لوبې کو، وی مونږ خو الله لوب له پیدا کړ، مونږ خو الله لوی مقصد له پیدا کړو چې د خپل رب عبادت وکړو. او د دې زمانه ماشومان پلار ول په خپل هغه صوباړې په لاس کې ورکی، او ټول ورځ مازیګر صوباړې دی، درز دی، دروز دی، ډنډې کله یو قول او ډنډې کله بل قول. وی پاکستان ترقی ونکړه، مې دا ملک به خطر ترقی وکړي چې کوم ملک خځې فوټبالونه او کرکټونه کوي، دا خدای ملک به ترقی وکړي. جنکه فوټبال کوي، جنکه صاحب الکان ورته ناشتي، غیر چا پیر د سټیډیم نه الکان ورته ناشتي، او جنکه کرکټ کوي او هاکیانه کوي او فوټبال کوي او والیبال کوي او باسکټبال کوي او قسم قسم بالونه کوي. جاپان ترقی کوي، جاپان کې ترنه پورې لوبه نشتا. اسرائیل رکوټ 400 عمر ملک ته ټول عرب دنیا ته په مخه ده، اسرائیل کې لوبه نشتا، دغه ملکونو کې لوبه نشتا، وی ترقی وکړه. پاکستان ته ګورو او چې زور راوالی په مولا راواچوي، خلک کم خلاړو مولیانو، خلک کم خوا بوتل، دا د ټوپ ډنډې لوبه د مولیانو کو. او که مولیان ورته وي چې دا جنکه بار راو باسیو دا نخرې په خرې مولا خدا ورته نه. زه اکثر دا یو ټکی هم زم کم قوم چې په خزو ګټه کوي، او کم قوم چې د ګندلو ستن نشي جوړولې، او کم قوم چې بکسوه نشي جوړولې، او کم قوم چې جرندې د چین نه راغواړي جرندې نشي جوړولې، دا قوم سبومه ده نشي ګټي. دا قوم بس یو ترقی بس وکړي ورشه دنیا کم ځای ته ورسېده. پاکستان ساینسدان کم خور د پاکستان ساینسدان د ګندلو ستن نشي جوړولې، بکسوه نشي جوړولې، بجلی تار ټول چین نه راځي. د پاکستان غجلا سره کاږي تشریدري پراتی نه چې ته موټر جوړ کو، نه چې ته بس جوړ کو، نه لارې جوړ کو، نه جیپ جوړ کو. دا قوم او دې قوم ته ګورو ترقی ته دا ترقی کولی شي. بهر کې زمارونو چې ماشومان به ته راځي یحیی لوبې کو، وی ځا الله لوبلنه پیدا کړ. پلار به ته بچي اچ لوبې کو، وی ځا الله لوبلنه پیدا کړ. ځا الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړ. نو یو ځل زکریا علیہ السلام رب العالمین ته سوال وکړ، وی الله داسې بچی دې راکړی چې دنا سره غب شپ لګي او دنا سره خندا کوي، او دنا سره چې تسهیل لذي چې د ما په زړه خوشاله شي. وی اے زکریا تا د خپل بچی دوه صفته غوښتي، یو ولی او یو رضی، واجعله ربي رضیا. ولی د الله دوست او رضیا هغه چاته وي چې زته خوشاله ما. نو تا دا دوه صفتونه د خپل بچی غوښتي، نو چې دا ما دوستي او زته خوشاله منابر دنیا الله ورغه لوبه نه کوي، ابا هر وخت ما ته جاړي او ما ته با جړا کوي. تا داسې بچي غوښته دي. نو زمون علما لیکي بلکې حدیث پاک کې دي چې په دنیا کې حضرت یحیی علیہ السلام هغه پیغمبر تیر شوی دی، هغه پیغمبر چې نه ګناه کړی دا او نه په خپل زمانه کې د ګناه اراده او خیال کړی دی. بعض وخت خو د انسان پړه کې د ګناه خیال راشي وی نه کی، خو خیال خو راشي کنه. د په خپل ژوندۍ کې ګناه خو سکه چې د ګناه اراده او خیال پړه کې نه دی. پلار بیا وفات شو، پلار لا جام دی رسته وفات کی شهادت باندې خودی چې نصیحت کوي. نو یو دل په بیت المقدس کې ودرې، نو د پنځو خبرو نصیحت یې خپل قوم ته. دا پنځه خبره تاسو مرونو وی اے قوم، دا پنځه خبره درته کوم په دې عمل وکړئ.
یو دا ده چې د خالص د الله عبادتو کې رب العالمین سره شریک مه جوړوئ. ولې؟ ځکه دی الله تاسو پیدا کړی، ستاسو خالق دی، ستاسو مالک دی، ستاسو پناه کوونکی دی، تاسو له روزي او رزق درکړي او دا ټول کائنات پیدا کړي. نو دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی. نو چې بې د الله نه دا کار بل څوک نشي کولی، نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوي؟ پام کوئ ګورئ که الله لم شریک پیدا که الله به دومره درته په غصه شي چې دومره غصه به د هېچ چا هم نه وي، چېرته به هم دومره غصه چا نه کوي. یوه خبره. دویمه دا چې مونځ کوئ نو په خشوع په خضوع یې کوئ، ډېر په قلاره. ولې؟ چې مونځ په خشوع په خضوع کوئ د الله رحمتونه به در باندې ورېږي. دریم روجه نیسئ، روجې ډېرې زیاتې نیسئ. ولې؟ وی د روجهدار د خولې بوی په الله داسې لګي لکه د مشکو بوجه چې د ډکه کړي او په میدان کې د خودې د هغې خوشبویي ګیر چاپېره خورېږي. څلورم صدقه ورکوئ. او عجیبه دلیل وی چې څوک صدقه ورکوي د خپل دشمن نه به محفوظي، د دشمن نه به بالکل محفوظي. او پنځم د الله ذکر کوئ، الله ډېر یاد کړي. او د هغې عجیبه مثال ښیي، وی د الله ذکر کوئ، وی د هغې داسې مثال دی لکه یو سړي پسې چې دشمن لګېدلي او دې ته لاړ شي او یو مضبوطې قلعه ته ننوځي د دشمن نه بچ شي. دقه رنګ چې ته د الله ذکر کوې د شیطان نه به په یو مضبوطه قلعه کې محفوظ او بچ شي. نو یو الله یوازې یادول، شرک نه کول، مونځ کې خشوع خضوع. دوه شو صدقه ورکول. صدقه وی د خپل دنیا د دشمن نه به خلاصې. او څلورم څه مې وویې چې دغه دی د الله ذکر کول. او پنځم روجه نیول. دا پنځه خبرې خپل قوم ته کولې، دا نصیحت یې ورته کوم. ډېر ملګري پیدا شو، ډېر زیات مخالفین هم شو. دغه زمانه د یهودو او یو بادشاه هیرودیس هغه نوم او ډېر ظالم بادشاه. دا دې په دغه زمانه کې چې کوم وخت کې دغه بادشاه دی، د دې بادشاه یو ورویره وه، ارور یې مړ او هغه ډېره زیاته خوبصورته وه. او هغه د بادشاه دغه خپل اروندار هم د بادشاه په نکاح غشتی وه. نو دغه جینۍ عمر یې روه مې لور کې د پرکټی کېدله. د دې ښځې دا خوښه وه د دې ماشومې د دې مور چې د ما دا لور هم د دې بادشاه په نکاح کې راشي. یو ځل یې دې بادشاه ته وویل چې ګوره زه هم ستا په نکاح کې یم، ستا ښځه ستا د رور د مرګ نه پس، او زما دا ماشومه لور ده دا هم پیغله شوه، نو زما دا زړه دی چې دې سره هم ته نکاح وکړې. او دا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه. بادشاه وی چې زه د علماو نه تپوس کوم. یحیی علیه السلام دغه زمانه کې نوجوان او پیغمبر هم و د الله ولا په ماشوموالي په هلکانه پیغمبري ورکړې وه. نورو پیغمبرانو ته خو 40 کاله پس پیغمبري میلاو شوې ده، او ده ته 40 کالو نه مخکې پیغمبري میلاو شو. اروندار دې په نکاح غشتې ده، نو ستا د ښځې لور کېږي، نو دې سره نکاح کول منع. نو د بادشاه غصه خو راغله یحیی علیه السلام باندې، خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه ښکاره مخالفت کو نو بیا به خلکو هم وایي چې یاره دې خو ګناه کوي. غږ یې ونه کړ. زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه، سپین ږیری وی زما دا زوی خو زما نه پس پیغمبر دی چې ده څه فیصله کړه ټیکې کړې. بادشاه دې ګناه اراده وکړه، خو ویرېده چې هسې نه که زه دا ګناه وکړم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې د کافر حکم وکړي، ټول خلک به مې مخالف. نو ړی و خو ځان یې غلی کړ. د دې جینۍ مور چې د بادشاه دا کومه ښځه ده، دې یو چل جوړ کړ. دا خپله لور یې ډېره ډولی کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوي شي، او شرابو بوتل یې وله په لاس کې ور ای ورشه بادشاه ناست دی، دا شراب پې وڅښه، او که کله یې د نه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته ووایه چې هله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کړې. مطلب یې دا و چې دا د مخې نه خوا شي نو زمونږ قصه به سمه شي. دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه د ځان نه ناوې جوړه کړله او ورغله. ورتلو سره بادشاه چې ورته وکتل ځان یې ډولې کړی و، دی ولا شرابو ګیلاس ورکړ، شراب یې وڅښل. چې ویې څښل بادشاه ته د ګناه مطالبه وکړه، دی ورته ویې چې نه په قلار کې بس دی، زه به تا سره هله دا ګناه کوم چې تر څو تا دا یحیی او زکریا دا پلار او دا زوی نه یې مړه کړي، چې دا دې نه یې مړه کړي نو بس ما ته به رانږدې کېږي نه.
اخو په نشه کې د شراب او شراب خو لا خبیث شی دی په سړي کې د ګناه د هغه نور هم پیدا کړي نو فوراً یې جلاد راوغوښت شابه منډه که فوراً د یحیی سر هم دلته راوړه چې سر یې دلته حاضري او زکریا هم مړ کړي فوراً شابه منډه جلاد لا دی بیت المقدس کې ناست دی حضرت یحیی علیه السلام چې پې ورننوت جلاد او خلک هم وسه بادشاه حکم دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا نږدې نږدې پادریانو د هغې خو لاړه کې دا یاره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغی ټول وي او دا یحیی غلطه خبره کړې دا خو جیز دی او دی غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې رونیو او چې څنګه یې رونیو العلاو یې هغې جلال هغه نور خلک خو پوه شو هغه عالمان هغې وی که دا د حلال کو دا خاورې وینې په دا ځمکه توی شوه هسې نه دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالو وی لږ صبر وی داسې کار به کوو دی به په یو خانک کې حلاله وینه به یې مونږ دریاب کې غورځو وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې رونیو ماشوم خشته خوبصورت انسان و دی وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین الله وی سرداری صفتونه پکې او پاک دامنو او پیغمبرو او ډیر زیات نیکو دا رب العالمین په قرآن کې گواہی ورکوي راویني و په کاسه کې حلال دا یهودیان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمایي د نبی علیہ السلام نه حدیث نقل کوي وی یو ورځ د سار نه تر د غرمې پورې دې یهودیانو دې بني اسرائیلو 143 پیغمبران وجلي دي اخو به د هر قوم خپل پیغمبر وکړ یو کلی کې به پیغمبر او بل کلی کې پیغمبر او بل کلی کې پیغمبر بل کلی کې پیغمبر دومره ظالمان دا ډېر بدبخته ظالمان په هر زمانه کې دا یهودیان تیر شوي دي بني اسرائیل دا ګوره دې یهودو مړ یحیی علیه السلام ذبح یې نو چې ذبح یې کړ نو هغه وینه یې خانک کې وړله او د دریاب په خوا کې وغورځوله هغې خوټکار وغوړ داسې خوټ کېدله لکه اور چې جوړ شي او سر یې یوړه نیغې بادشاه ته هیرودیس ته مخکې کېښود وی دا د یحیی علیه السلام سر پروردګار څه چلو او په زکریا علیه السلام پسې منډه کړه زکریا علیه السلام خو غریب سپین ګیری و خو تللی نه شو په لاره هتې مخکې ودي ورپسې یو اونه په لاره باندې ولاړه وه ډډه اونه هغه اونې ورته زکریا علیه السلام چې ورنږدې شوې ای اونې د الله پیغمبر او دې ظالمانو د ما بچی لال او ما پسې را روان دي ما له پناهي راکړه نو هغه اونه ورته په منځ اوښلې ده نیمه شوه دې پکې ورننوت او اونه واپس یو ځای شو د بادشاه دغه پولیس والا او دا خلک چې رالل هلکه دلته خو زکریا هم دې پورې خو راغی چې څه شو یو خوا منډې وي بل خوا منډې وي بل خوا منډې وي څوک وایي داسې لاړ څوک وایي داسې لاړ تپوس کوي مونږ خو نه دي لیدلې شیطان د انسان په شکل کې ولره وی خو په دې اونه کې وی اونې ته څنګ ننوت اونه کې به څنګه وی زه راته نښه ښیم وی څه نښې ښې نو دی چې په دې اونه کې ننوت نو د لمن یو پلو یې بار پاتې شوی وی دی د لمن پلو دا ګوره د اونې نه بار پاتې دا د اونې کرښه چې دا شلېدې دی پکې منځ ته ورننوت غټ جادوګر دی وی اوس به ورسره څه کوو بادشاه وی پرېږدی به یې نه راوی باسه اونې نه سیب څنګه راوباسو وی داسې وکړې دا سر د اونې نه کټ کې او د پاسه پیره کېږدې بس په دې اونه کې یې اره کې علما لیکي اره یې په سر کېښوده چې اونې اره کوله د دې سر له هغه دغه راورسېده هغه د ارې هغه غاښې نو پروردګار ته یې اواز وکړو یا الله زما حفاظت وکړي نو ګوره په پیغمبرانو باندې ازمایښونه ګوره ډېر زیات دي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمائی وی زیات آزمائش او زیات تکالیف په دنیا کې به پیغمبرانو بیا چې هغوی پسې څومره نږدې او څومره نږدې څومره نږدې په هغې به دا تکلیفونه به راځي نو یا الله ما بچ کا رب العالمین ورته د هغه دی نه اعلان وکړه وی تا وختي ما ته ولې اواز نه کوه تا د اونې نه پنۍ وغوښته ته خو پیغمبر وې پکار دا و چې وختي دې ما ته ویلې وې چې یا الله ما بچ کا ما به دله انتظام کړو د اونې نه دې پنۍ وغوښته او ته پېښه ونه دې پېښ کش به هم نه کې کش د سر نه تر خپې پورې دې اره شو په هغه ونه کې
او مفسرین لیکي چې د خولې نه واه لفظ هم نه دی وکړي کله چې وینه بیږي وایي کوي که نه کوي د الله دومره تابعدار چې الله نور خبر نشي واه یې هم نه دی چې سر یې وړه هلته بادشاه له وی صاحب هغه بل خو مرک او داره د سر پروردګار په دوی خو ازمایش راغی هغې ته خو شهادتونه پلار او دوی ته ورسېدل لیکن هغه بادشاه سره د هغه ښځې او سره د هغه لور الله ځمکه وشتول او ټول محل هر څه په ځمکه کې وردن ټول مردار بادشاه خو لاړو د قوم چې بادشاه لاړ چې قوم خو تتر بهتري نو د بل ځای نه یو مسلمان بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړه او زکریا علیه السلام سره راغی د بیت المقدس په دې خلکو یې حمله وکړه چې حمله پې وکړه حمله نو په یو ورځ یې پکې 80,000 یهودیان مردار کړل 80,000 او چې 80,000 یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه ویره چې د وجود نه کمتوی شوې وه هغې هغه جوش لږ په قلاره شو هغه سر یې بیا راواغېشت هغه بادشاه او په یو غار کې دفن نو د نبي علیه السلام د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان د عبدالملک ابن مروان زوی ولید هغه راغی د دمشق جامع مسجد د دمشق مشهور جامع مسجد دی غټ لوی نو خلکو ته مطالبه وکړه چې صاحب دا جومات راته لوی کړه نو یې ډېره ښه ده جومات یې لوی نو پکې یو غار راووت نو دا غار په خوله غټې غټې تیږې پرتې تیږې چې لرې کړې نو پکې یو صندوق پروت و نو دوی هغه صندوق راوړه ډېر مزېدار خشته صندوق او دغه د بادشاه ولید ته مخامخ کېښودی صاحب جومات هم کولاوه او دا غار پکې راووته چې غار راووت د هغې په خولې تیږې هم لرې کړه صندوق پکې پروت خزانه و پکې پرته یا پیسې به پرتې وي خو موږ ستا د اجازت نه بغیر نه کولاوه دا د یحیی علیه السلام د وفات نه تقریبا 700 کاله وروسته خبره هغه یې راوړی چابي هغه هم غمي به یې پکې یا پکې مالي سره به یې سپین به یې چابیانې خو یې نه جلنده یې ماته کړه چې سر یې کولاو کړه نو په هغې کې د انسان سر پروت و خشته تازه ښکلی سر لکه وینه چې په دې ننګو کې ځلیږي او صفا تک تور ویښته د سر او د ګیرې لکه ته به وایې څوک نن مړ دی یا جمدې دی بس خشته ویښته دومره خوبصورته سر او داسې دا شکل د چا دی دا خو ډېر خوبصورته مزېدار او خشته تازه ویښته دي پې نو هغې سره د سنگ مرمرو نه ماربلو یو سپینه تخته پرته وه تکه سپینه او په هغې د پاسه یې لیکلي وو هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام دا د یحیی چې د زکریا علیه السلام زوی دی دا د هغه سر دی بادشاه بیا په صندوق کې بند کړو او بیا په غار کې دفن کړو نو بیا ول هغې قبر وکنیسته او د دمشق جامع مسجد سره یې دفن اوس هم خلک چې لاړ شي نو باقاعده زیارت ته ځي ملاقات ته ځي او زکریا علیه السلام په بیت المقدس کې دفن لوی قبر یې دی تاریخ لیکي چې څومره خلک لاړ شي نو هلته زیارت ته ځي او ملاقات ته ځي دا پیغمبرانو سره دومره ظلم شوی دا چا کړی دا ګورې دی یهودیانو کړی بني اسرائیل چې ورته وایي دې زمانه کې هم لګیا دي اوس هم چې دا څومره ظلم شروع دی که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع دی او که په نور په فلسطین کې شروع دی دا ټول د یهودیانو ظلم دی ګورې دا ډېر ظالمان دي دا دی د پخوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځل پیغمبر علیه السلام نه دعوت وکړو بویه یو ځای کې کښېنه نو خلک یې ولمسول وایي بره به ته وخېجې او د میچنې پلې وله ورکړه وایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام به دلته مونږ دې سوري ته د دیوال کښېنو ته پرې میچنې پل د پاسه راوغورځه چې څنګه نبي علیه السلام کښېناسته جبریل علیه السلام وله راغی پاسه چې پاسېد وایي څه چل دی وایي صاحب سازش درته جوړ یهودیان راغلل وایي صاحب ولې پاسېدی وایي دې خوا راشه وایي دا د میچنې پل چې په دا بنیره پروت دی دا څه شی دا یو سازش په خیبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه ولمسوله پیسې یې وله ورکړې نو د ګټ په غوښه کې وله زهر واچول د خیبر د خندق غزا چې شوې ده او یا د احد چې شوې ده د دې ټوله منصوبه بندي د مدینې منورې یهودو کړې دا دومره سازشیان د پیغمبر علیه السلام خلاف د صحابو خلاف تر ننه پورې لګیا د مسلمان خلاف سازشونه کوي او ګور یوازې زموږ خلاف نه دا نن خو سره د عیسایان ملګري دي خدا د عیسایانو خلاف هم دی ګورې ځکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي بی بی مریم ته خدای وایي
او دا يهوديان عیاذا بالله بی مریم ته سپک دومره سپک لفظ سره وایي چې زه نشم ویلی. عیاذا بالله عیسی علیه السلام ته دومره سپک لفظ وایي چې زه په خوله نشم ویلی. خو نن د خدای شان دی. نبی علیہ السلام فرمایي الکفر کلهم ملت واحده، وی کافران به د مسلمان په مقابله کې ټوله یو ډله، نن ټول مسلمان ته یو ډله. نو یو قوم کې د سار نه تر د غرمې پورې 143 پیغمبران شهیدان او د هغوی شاګردان، او یحیی علیہ السلام غوندې پاک استی نوجوان اغا لال کی، او زکریا علیہ السلام غوندې سپینګیری د خدای پیغمبر په اونه کې رکی. دا د مسلمان دوست کې دی چې دا قوم چرېم نشي کېدی. ورپسې بی بی مریم هغه خدای پاک لویه کړله. ناغې له بیا خدای پاک بغیر د خاوند نه حضرت عیسی علیہ السلام ورکړه. دا واقع به انشاءالله که زندگی وه دا به راته په آینده جمعه کې بیان. خو صرف دومره مې پوه کړئ چې د یهودو سازش مې درته وویل. او بل دا چې په چا باندې په دنیا کې آزمایش او امتحان راشي، نو د یحیی علیہ السلام او د زکریا علیہ السلام نه لوی آزمایش او امتحان په چا راتلی شي؟ نو مسلمان له پکار چې د الله پکړو صبر کوي. صبر او آزمایش وخت کې الله یادوي، هر وخت کې رب العالمین یادوي. رب العالمین دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي.